قربانی د دې تاریخ سره دا قربانی د کم دور نه را روانه ده او د کم وخت نه قربانی چې نو الله تعالی دا په انسانانو باندې لازم کړی ده نو دومره خبره ذهن کې یاد ساتل پکار دی چې قربانی د دې تاریخ دومره قدیم دی څومره چې د انسان تاریخ قدیم دی د کم دور نه چې انسان دا الله دنیا ته رالیږلی د هغې دور نه دا قربانی الله تعالی هم د انسان سره رالیږلې ده د ټولو نه اول حضرت آدم علیه السلام الله دنیا ته راولېږه او د آدم علیه السلام دوو بچو قربانی کړې وه سورې مایده کې الله نبی علیه السلام ته فرمایي پیغمبر وتلو علیهم نبأ بني آدم بالحق پر خلکو باندې حضرت آدم علیه السلام د دوو بچو واقعه په حق سره بیان که اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر کله چې دوانو قربانی وکړه د یو نه قبول شو د بل نه قبول نشو مختصر پس منظر ده چې حضرت آدم علیه السلام الله دنیا ته راکوز کو نو د حضرت آدم علیه السلام لبه الله جوړه جوړه بچی ورکول یو جوړه نر او ماده بیا به دغه شانتي نر او ماده دا پیدا شول نو هغه وخت داسې و چې نور انسانان ونه چې د بل ځای نه د خپلو بچو سره نکاح وکړي سوا د آدم علیه السلام د بچو نه نو حضرت آدم علیه السلام به د اولې جوړې الک او د دویمې جوړې جنۍ دا په نکاح کړه دغه شان د دویمې جوړې الک د اولې جوړې جنۍ دا به په نکاح کړه نو کومه جوړه چې به غبرګه شوې وه یو ځای به شوي وه د هغوی په خپل منځ کې نکاح ناجایز او د یوې جوړې الک د بلې جوړې د جنۍ سره نکاح روا الله حضرت آدم علیه السلام له یو جوړه ورکړه چې د الک نوم قابیل او دغه سره دغه خور اقلیمه او دغه شانتي بله جوړه ورله ورکړه د الک نوم حابیل او د جنۍ نوم لبوده حضرت آدم علیه السلام بوس د قابیل د خور د حابیل سره نکاح کوي او د قابیل سره به د حابیل د خور نکاح کوي د دې دواړو جوړو به مختلفې طریقې سره نکاحونه کیږي قابیل انکار وکړه زه خو خپله خور دله په نکاح نه ورکوم دې سره زه خپله نکاح کوم حضرت آدم علیه السلام دی منع که چې داسې مه کوه دا نکاح ستاسو کیږي نه آدم علیه السلام ورته وفرمیل وی تاسو دواړه قرباني پیش کوي که د کوم یو قرباني الله قبوله کړه بس هغه په حق باندې دی او د چا قرباني چې قبوله نه شوه دی په حق باندې نه دی دی په ناجایزه باندې دی الله فرمای اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر د آدم علیه السلام دوانو بچو قابیل سغله راوړه او کېښوده پیش کړه او حابیل یو ګډ ذبحه که مخکې طریقه به دا وه چې کومه قرباني به وشو په هغې باندې به الله د اسمان یو اور راوسته اور به دا قرباني وخوړه لکه قرآن کې الله تعالی د نبی علیه السلام باره کې فرمایي کفارو کعب ابن اشرف وغیره په نبی علیه السلام ته دا اعتراض پیش که دا یو عذر پیش که چې الله موږ ته حکم کړی چې که چېرته تاسو ته یو نبی راشي تر هغه وخته پورې په ایمان مه راوړئ چې تر څو پورې دی قرباني پیش کړي او بیا هغه قربانۍ پسې اور راشي او ویې خوري نو آدم علیه السلام د یو بچي قرباني قبوله نه شوه د قابیل او د حابیل قرباني الله قبوله کړه هغه ګډ پسې اور راغی ویې خوړ نه قابیل وی چې لاقتلنک زه به تا قتلوم خپل ورور ته وي او بیا د هغې نه وروسته قابیل ولګېد حابیل چې دی نو دا قتل که طریقه نه ورتله اوس د دې ورور سره څه وکم ځکه ابتدایي مړی په دنیا کې د ښخولو طریقه ورتله نه آدم علیه السلام کور نشته او قابیل خپل رور دا قتل که او بیا په شا باندې ګرځو ډېر وخته پورې په شا باندې وګرځو الله طریقه دته د دفن کولو خو الله فرمایي فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءة اخیه الله یو دوه کارغان راولېږل په خپل منځ کې وجنګېدل یو بل قتل که او د هغې نه وروسته یې ځمکه وکنسته او دغه کارغې ورته ورکوز که او د پاسې پې خاورې واړولې قابیل ته پته ولګېده چې دا کارغه چې کومه طریقه وکړه دا زما د رور سره ماله پکار ده یا ویلته اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی افسوس دی ماله چې زه د دې کارغه نه هم هغه عاجز رالم
چې د خپل رور لاس چې دی نو دا پټ کم. نو اختصارا خبره دا چې د هغه وخت نه قرباني دا شروع ده. د هغې نه وروسته الله چې دی نو فرمایي لکل امت جعلنا منسکا، موږ هر یو امت له قرباني ورکړې ده. او د دې آیت د لاندې نه بیا مفسرینو وضاحت چې دی نو دا کړی دی. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې هغه فرمایي چې مطلب د آیت دا دی، الله فرمایي چې مونږ په مخکینو امتونو کې په هر یو امت باندې قرباني دا مشروع کړې ده. دغه شانتې علامه قرطبي رحمت الله علیه هغه تفسیر قرطبي کې فرمایي چې کله هم رب کائنات د قرباني ذکر وکړ، د هغې نه وروسته یې دا خبره واضحه کړه چې د قربانۍ نه هیڅ یو امت دا خالی نه دی تللی، یعنی هر یو امت له الله تعالی چې نو دا قرباني ورکړې ده. تفسیر ابن کثیر علامه ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې الله تعالی د دې خبرې اطلاع مونږ له راکړه چې دا قرباني مشروع او په تمامو مللو باندې یو ملت د قربانۍ نه دا خالی الله چې دی نو دا نه دی لیږلی. همدغه شانتې مشرکینو به د هغه حضرت آدم علیه السلام نه والته رسول الله مبارکه پورې د نبی علیه السلام نه مخکې به مشرکینو باقاعده قربانیانې کولې او د هغوی یو غلطه طریقه وه چې کله به یې قرباني وکړه نو د هغې قربانۍ وینه به یې راواغسته او خانه کعبې دیوالونو پورې به یې ومږله او د هغې غوښه. الله فرمیل لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم. الله ته نه د دې غوښې رسي نه الله ته د دې وینه رسي، الله ته خو ستاسو تقوا چې دی نو دا وررسي. د دې نه علاوه څومره هم چې آسماني مذاهب دي د هغې نه علاوه نور هم او خود ساخته مذاهب تاریخ په هغې باندې ګوارې چې کله د تاریخ مطالعه وکړی شي نو هغه خود ساخته مذاهب والا هم په کال کې ځان له قرباني او په کثیر تعداد سره ځانه قربانیانې کړي. تر دې پورې بعضې کتابونه لیکلي چې بلا اقوام هغو په قربانۍ کې دومره مبالغه کړې وه چې هغو انسانان هم قدر له چې کوم دی نو دا ذبحه کړي دي. نو د قربانۍ تاریخ دا له هغې دور نه روان دی، د کم دور نه چې د انسان تاریخ را روان دی. نو په دې وجه باندې د قربانۍ لغوي معنی، اصطلاحي معنی او تاریخ د قربانۍ دا څه نه څه چې نو بیان شو.